السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قدرمن و محترم اوریدونکو یو ځل بیا ستاسو ورور کفیل احمد حقانی د پروګرام سیرت مصطفی قدم به قدم سره ستاسو په خدمت کې حاضر دی. قدرمنو اوریدونکو په شپږم کال د نبوت باندې حضرت حمزه او حضرت عمر رضی الله تعالی عنهما دوانو ایمان راوړو. د دوی په ایمان راوړلو سره نبی علیه السلام ډیر زیات خوشاله شو، ځکه چې د دوی په ایمان سره الله رب العزت اسلام او مسلمانانو ته ډیره زیاته غلبه او ډیر زیات قوت ورکړ. مسلمانانو ښکاره عبادت کول شروع کړل. په دې دوانو کې اول ایمان حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ راوړی دی. حضرت حمزه د نبی علیه السلام تر هم دی او رضائی رور هم دی، دوانو د حضرت ثویبی پیس کلی دی. دی د نبی علیه السلام نه 2 کاله یا 3 کاله په عمر کې مشر و. د دې وجه نه نبی علیه السلام سره د ډیره زیاته مینه او محبت او د نبی علیه السلام سره هم ډیره زیاته مینه او ډیر زیات محبت. حضرت حمزه ډیر زیات بهادر او ډیر زیات قوي انسانو، د ښکار ډیر زیات شوقینو. روزانه به سحر اوته ځان سره به غشي او لینده واخستله، ښکار د پاره به لاړ او ماښام به واپس راته. په واپسۍ کې به حرم شریف ته لاړه، د کعبې شریفې نه به طواف وکړو او بیا به د قریشو د سردارانو مجلس لګېدلو، په هغې کې به کېناست. یو ځل د خپل معمول مطابق د ښکار نه را روانو چې 2 زنانو ورته خبر ورکړ. یوه وینځه وه او یو د حمزه رضی الله تعالی عنہ خور بیبي صفیه رضی الله تعالی عنها وه. ورته ویلي تا ته پته نه لګي چې نن ابو جهل نبی علیه السلام ته ډیر زیات بد رد ویلی دی، ډیره بې ادبي یې کړې ده، ډیره یې د هغې په حق کې ګستاخي کړې ده، کنځلې ورته کړې دي. او چل داسې وشو چې نبی علیه السلام د صفا په غونډۍ باندې یا د هغې په خوا کې تشریف فرمو. ابو جهل راغی او نبی علیه السلام ته سپورې ستغې وویلې، کنځلې ورته وکړل، بد رد یې ورته وویلې. حضور مبارک دا ټولې خبرې برداشت کړې، جواب یې وله ورنکړ. د 2 زنانو حمزه رضی الله تعالی عنہ ته وویلې چې ستا وراره ته ابو جهل نن ډیر زیات بد رد ویلي دي، کنځلې ورته کړي دي، خبرې اترې ورته کړي دي. دا خبره د حمزه رضی الله تعالی عنہ نه برداشت نشوه چې زما وراره ته به ابو جهل بد رد وی. ځان سره غشې او لینده واخستله، مسجد حرام ته لاړه، ابو جهل ناستو او په لینده باندې د ابو جهل د سر ډیر په زور سره ووخه. د ابو جهل سر اوښلې، د وینې ترې روانې شوې. حمزه رضی الله تعالی عنہ ورته وویلې چې ته زما وراره ته کنځلې کې، بد ردي ورته وی، تا ته پته نه لګي چې زه هم د هغه په دین باندې یم. دا واقعه د بنو مخزوم بعضې سړو لیدله، نو هغې د ابو جهل د مدد دپاره راپاڅېدل چې د حضرت حمزه نه انتقام او بدله والي. ابو جهل دغه کسان منع کړل، ورته ویلي چې حمزه ته د ګزار کولو او د خبرو اترو کولو حق شته دی، ځکه چې نن ما د ده وراره ته ډیر زیات بد رد ویلی دي او کنځلې مې ورته کړي دي. ابو جهل دغه کسان د دې وجې نه منع کړل، که چېرې دغه کسان راغلو او په حمزه رضی الله تعالی عنہ باندې لاس اوچت کړو،
نو بیا به د قریشو سره او د بنو هاشم سره جنگ راغلی و. نو په دې خطره باندې ابو جهل دا کسان منع کړل. او بعضې محدثین حضرات فرمایي چې اصل وجه دا وه چې ابو جهل دا محسوسه کړه چې حمزه رضی الله تعالی عنه یو ګونه اسلام ته مایله شوی دی. نو ده دا غوښتله چې دا خبره همدلته ختمه شي، ځکه که دا خبره مخکې لاړه کیدای شي حضرت حمزه ایمان راوړي. نو د دې وجې نه هغه کسان په حمزه رضی الله تعالی عنه باندې د لاس اوچتولو نه منع کړل. کله چې دا واقعه وشوله حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه کور ته واپس راغی. نو علامه زرقانی رحمت الله علیه لیکلی دي چې دې ډېر زیات مشوش و، په شش و پنج کې پروت دی چې زه خو د قریشو سردار یم او ما د خپل پلار نیکه دین پرېښودو، نو دا کار ما ښه وکړو بد مې وکړو. وویل چې اللهم ان کان هذا رشدا فاجعل تصدیقه فی قلبی، ای الله که دا اسلام حق وي او د هدایت دین وي نو د دې تصدیق زما په زړه کې واچوي، والا فاجعل لي مما وقعت فيه مخرجا، او که دا هدایت نی حق نی نو یا الله ما ته دا تیښتې او د وتلو یو لاره وښیي، د دې نه د وتلو یو لاره راته وښیي. اوده شو، شپې ټوله په وسوسو کې او سوچونو کې تېره کړله چې دا به څه چل کېږي. سبا شو، د نبي علیه صلات وسلام خدمت کې حاضر شو او ورته وفرمیل چې وراره زه په داسې یو کار کې واقع شویم چې ما ته د وتو لاره نه ښکاري، ما ته پته نه لګي چې ستا دا دین حق دی او که نه دی، هدایت دی او که نه دی. زه په ډېر غم کې مبتلا یم، ما ته یو څو خبرې وکړه، زما زړه غواړي چې ته ما ته یو څو خبرې وکړې. نبی علیه صلات وسلام ورته وعظ وکړو، نصیحت یې ورته وکړو، پند یې ورته وکړو، خبرې اترې ورته وکړې. او د نبی علیه صلات وسلام د دې وعظ او د نصیحت د وجې نه د هغه په زړه کې الله رب العزت ایمان واچو. حضرت حمزه وفرمایل اشهد انک الصادق، زه ګواهي ورکوم چې ته ریښتینی پیغمبر یې. خپل دین یې ظاهر که او وی فرمایل چې د الله په ذات مې قسمي، اسمان چې په کومو څیزونو باندې سورې کوي که دا ټول ماله راکې زه دا نه خوښوم چې زه مخکینی دین اختیار کړم، زه هم په دې دین باندې خوشحاله یم. د نبی علیه صلات وسلام سره بیعت وکړو. دا د حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه د ایمان واقعه وه. حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه ایمان راوړو، نبی علیه صلات وسلام ډېر زیات خوشحاله شو، اسلام ته څه قدرې غلبه او قوت حاصل شو. د دوی د اسلام نه 3 ورځې وروستو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ایمان راوړی دی. د حضرت عمر د ایمان راوړلو یو مستقل واقعه ده، هغه به انشاءالله العزیز بیانو. خو د دوی د ایمان راوړلو لپاره سبب سو، وجه سوه، علت سو. نو مورخینو حضراتو لیکلی دي چې د حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د ایمان راوړلو لپاره بنیادی وجه هغه د نبی علیه الصلاۃ والسلام دعا ده. نبی علیه الصلاۃ والسلام دعا وفرمایله اللهم اعز الاسلام بابي جهل او بعمر بن الخطاب، اے الله په ابو جهل یا په عمر سره اسلام ته غلبه ورکړي. بعض روایاتو کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام دعا وفرمایله یا الله په ابو جهل او په عمر په دواړو کې چې تا ته کم ډیر محبوب وي او کم ډیر قریب وي نو په هغه سره اسلام ته غلبه ورکړي. بیا نبی علیه الصلاۃ والسلام ته د وحی په ذریعه سره معلومه شوله چې د ابو جهل په قسمت کې ایمان نشته، اسلام نشته، ابو جهل اسلام نه وروړي. نبی علیه الصلاۃ والسلام خاص د عمر رضی الله تعالی عنہ په حق کې دعا کړې ده چې یا الله خاص په عمر رضی الله تعالی عنہ سره اسلام ته غلبه ورکړي، اسلام ته قوت ورکړي، اسلام ته طاقت ورکړي. د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د ایمان راوړلو لپاره بنیادی وجه خو
د نبی علیه السلام دا دعا ده. علامه زرقانی رحمت الله علیه لیکلی دي چې عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې کله زه په زمانه جاهلیت کې وم نو د خپلو الهو او د خپلو خدایانو په خوا کې وم، یو سړی راغی یو سخی راوسته او هغې حلال که. یو آواز کوونکي آواز وکړو، داسې آواز ما چاته مخکې نه دی اورېدلی، ډېر قوي او شدید آواز و او هغه وی یا جلیح امر نجیح رجل فصیح یقول لا اله الا انت. د کامیابی یو امر دی، یو خبره ده. یو فصیح سړی وی چې د الله نه علاوه بل څوک د عبادت لایق نشته. نو هغه قوم یو چت ټوپو واخه، ماړه کې وي چې زه خو به تر هغه وخته پورې د دې ځای نه نه خوځېږم چې ما خبره معلومه کړې نی. بیا دغه آواز کوونکي آواز وکړو یا جلیح امر نجیح رجل فصیح یقول لا اله الا الله. د کامیابی یو امر دی، یو فصیح سړی وي چې د الله نه علاوه بل څوک د عبادت لایق نشته دی. دا واقعه ما واورېده، په دې کې ما ته د وحدانیت او د ایمان یو ګونه اشاره وشوله او د دې واقعې نه څو ورځې پس نبی علیه السلام د نبوت دعوه وکړله. نو خلاصه د خبرې دا شوله چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د الله رب العزت مخکې نه د اسلام اشاره کړې وه او بیا نبی علیه السلام د هغوی په حق کې دعا هم وغوښتله. نو د نبی علیه السلام دا دعا د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د اسلام رړولو لپاره سبب وګرځېده. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په ابتدا کې د نبی علیه السلام ډېر سخت مخالف و او ډېر غټ دشمن و او ډېر زیات سخت نفرت کوونکی و. کله چې ابو جهل او د قریشو سرداران د مسلمانانو د غلبې نه ډېر زیات پریشانه شو، نبی علیه السلام ته تکلیفونه ډېر زیات ورکړل خو قتلولی نه شو، ځکه چې د قریشو نه او د بنو هاشم نه یریدل. نو ابو جهل یو ځل اعلان وکړو که چا محمد علیه السلام قتل که نو زه به ورته 100 اوښان ورکومه. عمر ته پته ولګېده چې ابو جهل داسې اعلان کړی دی. راغی او ابو جهل ته ووی چې زه خبر شوی ما چې تا اعلان کړی دی چې چا محمد علیه السلام قتل که ته به ورته 100 اوښان ورکوې، دا خبره رښتیا ده؟ عمر ورته وی بالکل رښتیا ده. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ځان سره توره راواخیستله او د نبی علیه السلام د قتل په اراده باندې روان شو. په لاره کې د حضرت نعیم ابن عبدالله ملاقات وسره شوی دی. هغه ته تپوس وکړو چې عمره په دې ماسپښین کې او په دې سخته غرمه کې چېرته روانې، څه اراده دې ده؟ عمر ورته وویلې د محمد علیه السلام قتل پسې روان یم. ده ورته وفرمایل چې که ته محمد علیه السلام قتل کې نو ته به د بنو هاشم او د بنو زهره نه بیا ځان څنګه بچ کې؟ عمر رضی الله تعالی عنہ ورته وفرمایل داسې ښکاري جوړتم بددینه شوی سابي شوی، تام د خپل پلان نیکه دین پرېښودی دی. محمد علیه السلام سره به وروستو ګورم، اول ستا خبر اخلم. چې ده پسې ورمخکې شو نو دوی ورته وفرمایل چې ما ته څه وی، لاړ شه اول د خپل کور خبر واله. ستا خور فاطمه بنت خطاب او ستا اوخې سعید بن زید هم اسلام راوړی دی او ستا دین یې پرېښودی دی، اسلام یې قبول کړی دی. عمر رضی الله تعالی عنہ چې دا خبره واورېده نو ډېر زیات غوسه شو. دا صحابي هم په دې ځای کې پرېښودو او لاړه د خپل خور کور طرف ته روان شو. د فاطمه بنت خطاب رضی الله تعالی عنها په کور کې دغه وخت کې حضرت خباب رضی الله تعالی عنہ ناستو او حضرت فاطمه ته او سعید بن زید ته د دین تعلیم ورکو. عمر رضی الله تعالی عنہ راغی، دروازه ووهله. دوی پوه شو چې عمر راغی
او په دې پوه شو چې اراده یې څه ده. حضرت خباب رضی الله تعالی عنہ په کور کې یو خواته پټ شو. عمر رضی الله تعالی عنہ کور ته داخل شو او خور او اوخې ته ویلي چې ما ته داسې ښکاري جوړ تاسو صابي شوي یې. په هغه زمانه کې به چې چا ایمان وروړو نو د هغه په حق کې به مشرکینو ویلي چې دې صابي شو، د مخکیني دین پرېښودو، نوي دین یې اختیار کړ. اوخې ورته وویلې چې ای عمره، که چېرې ستا دین په حق باندې نه وي او ستا د دین نه علاوه یو بل دین په حق باندې وي نو ته ووایه چې مونږ به بیا څه کوو. ظاهره ده چې کوم حق دین دی هغه به خپلو. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ جلالی انسان دی او په غوسه کې دی، توره ورسره په لاس کې ده. د اوښې دا خبره چې واورېده نو غوسه نور هم زیاده شوله، په هغې ور ټوپ کړل او سم میلو او د سینې د پاسه ورته کېناسته. خور چې دا ولیدل چې خاوند راله مړ کوي نو هغه په منځ کې راله، خپل خاوند یې بچ کو. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په غوسه کې دی، د خور نه پړق اوښ کو او داسې ټقې ته اوښ کو چې په مخ باندې وینه را روانه شوله. خور ورته وویلې چې ته څه کولی شې وکړه، مونږ ایمان راوړی دی، مونږ مسلمانان شوي وو. وایي د الله دشمنه، ته مونږ صرف دې رواج نه واخې چې مونږ الله یو منو، د الله د وحدانیت قایل یو. ځان ښه پوه کړه، مونږ ایمان راوړی دی، مونږ مسلمانان شوي وو او په یو صورت مونږ د اسلام نه وړو. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ چې د خور دا خبرې واورېدې او بیا د خور په مخ باندې وینه ولیدله نو لږ غوندې حیا وله ورله، غوسه یې سړه شوله او ویې فرمایل چې تاسو څه لوستل نو هغه ما ته م راوړئ چې زه یې ولولمه. حضرت خباب رضی الله تعالی عنہ چې د کور په یو ګوټ کې پټ شوی، هغه چې دا خبرې واورېدې هغه ته احساس وشو چې د عمر زړه نرم شو او بیا د نبی علیه السلام هغه دعا ورته هم یاده شوله چې د عمر رضی الله تعالی عنہ په حق کې دعا کړې وه. نو هغه ته پته ولګېده چې د عمر زړه نرم شوی دی او دی به انشاءالله العزیز ایمان راوړي. نو هغه هم د کور د ګوټ نه راووته. عمر خپل خور ته وویل چې ما ته دغه پاڼه راکړه چې په دې کې تاسو څه لوستل چې زه یې ولولمه. خور ورته وویل چې نه، ته پلیت او قرآن پاک دا پلیت نشي مسه کولی، لا یمسه الا المطهرون، دې له به پاک خلق لاس وړي او ته ناپاک یې. پاسه اودس وکړه، ولامبه، ځان صفا کړه، د هغې نه وروستو بیا ته دې پاڼې له د لاس وړلو جوګه او حقدار یې. بعضو روایتو کې راځي چې حضرت عمر رضی الله عنه پاسېده، اودس یې وکړو یې غسل وکړو، دواړه روایت شته دی. چې کله د خور ولا دغه پاڼه لاس کې ورکوله نو خباب رضی الله تعالی عنہ ورته وفرمایل چې ته یو مشرک ته د قرآن پاڼه په لاس کې ورکې. خور ورته وویلې چې زه په دې امید باندې په لاس کې دا پاڼه ورکوم کیدای شي الله رب العزت ورته هدایت وکړي او اسلام راوړي. هغه پاڼه او هغه صحیفه خور حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ته ورکړه. عمر غسل کړی دی، ځان یې صفا کړی دی. په هغه پاڼه باندې د سورت طه څه آیاتونه لیکل شوي وو، هغه تلاوت شروع کړل. کله چې دې آیات ته حضرت عمر صاحب راورسېده، انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني واقم الصلاه لذکری، بېشکه زه الله یم، زما نه علاوه بل څوک د عبادت لایق نشته، نو تاسو خاص زما عبادت کوئ. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ چې دا کلمات تلاوت کړل او ولیدل نو وی فرمایل چې دا خو ډېر ښکلی کلام دی، دا خو ډېر معزز کلام دی، دا خو ډېر د بزرګۍ والا کلام دی. حضرت خباب رضی الله تعالی عنہ چې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ دا خبره واورېده نو وی فرمایل چې عمره زیر قبول که، تا ته د بشارت وي ستا په حق کې بیګا نبی علیه السلام د ایمان دعا کړې ده او زما امید دی چې الله رب العزت د نبی علیه السلام هغه دعا ستا په حق کې قبوله کړې ده. حضرت عمر صاحب چې دا واورېدل
نو خباب رضی الله تعالی عنہ ته فرمایل چې ما د رسول الله مبارک خواته بوزه. خباب صاحب عمر صاحب ځان سره ک د رسول الله مبارک خواته راوسته. نبی علیه الصلاۃ والسلام په دغه وخت کې د ارقم رضی الله تعالی عنہ په کور کې د بعض صحابه کرامو سره تشریف فرماو. د عمر صاحب توره په لاس کې ده، توره په لاس روان دي، خو اوس هغه اراده نه ده کومه اراده چې مخکې وه. اوس اسلام زړه ته کوز شوی دی. دروازې ووهله، صحابو چې وکتل چې بار عمر ولاړ دی او په لاس کې توره ده، د چا همت ونه شو چې دروازه کولو کی. حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ هم تشریف فرماو. وی فرمایل چې دروازه کولو کې که عمر د خیر په اراده باندې راغلی وي نو موږ هم سره د خیر معامله وکړو، او که د شر په اراده باندې راغلی وي نو دا کومه توره چې د ده په لاس کې ده هم په دې توره به د سر قلم کم. نبی علیه السلام صحابو ته د دروازې کولولو اجازت ورکړه. دروازه کولو شوله، عمر صاحب رادن نشو. دو صحابو د لاسونو نه ونیوه، د نبی علیه السلام خدمت کې پیش کړ. نبی علیه السلام وفرمایل پرېږدی. بیا نبی علیه السلام د عمر صاحب لمن ونیوله او ځان طرف ته یې راښ کړ او ورته وفرمایل چې ای د خطاب زویه ایمان راوړه، او د الله رب العزت نه دعا وکړه ای الله ده ته هدایت وکړي. بعضو روایتو کې راځي نبی علیه السلام وفرمایل چې ای رب العزت دا عمر بن الخطاب دی، یا الله د دې عمر بن الخطاب په ذریعې سره اسلام ته غلبه او عزت ورکه. او بیا نبی علیه السلام عمر صاحب ته وفرمایل چې ای عمره ته لا اوسه پورې د شرک نه منع کېږي، آیا ته د دې خبرې انتظار کې چې الله پاک په تا باندې یو رسوا کوونکی عذاب را نازل کړي، نه به ایمان راوړې؟ د هغه عذاب د نازلېدو نه مخکې په الله رب العزت باندې ایمان راوړه. عمر صاحب د رسول الله مبارک په خدمت کې عرض کو چې د الله رسوله زه خو راغلی د ایمان راوړو لپاره، زه دې لپاره راغلی ما چې په تا ایمان راوړم او تا چې څه راوړي دي په هغې ایمان راوړم. د اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ګواهي ورکړه ده. د دواړو جهانو سردار ته چې پته ولګېده چې عمر ایمان راوړو، د ډېرې زیاتې خوشحالۍ د وجې نه په تیز آواز باندې د الله اکبر چغه واله مسلمانانو ته پته ولګېده چې عمر ایمان راوړو. علامه زرقانی رحمت الله علیه لیکلی دي چې کله عمر ایمان راوړو نو الله رب العزت جبرائیل علیه السلام نازل کړ او وی فرمایل چې اے محمده د اسمان ټول اوسیدونکي د عمر په اسلام راوړلو باندې ډیر زیات خوشاله دي. چې عمر صاحب ایمان راوړو د دوی په ایمان سره الله پاک اسلام ته ډیر عزت ورکړ او ډیره غلبه ورکړله. مسلمانانو کلم کله منځونه کول شروع کړل، علانیه طور د اسلام دعوت او تبلیغ شروع شو. د عمر صاحب په اسلام سره د حق او د باطل په مابین کې فرق واضح شو. نو نبی علیه السلام حضرت عمر صاحب ته د فاروق خطاب ورکړ. فاروق وی د حق او د باطل په مابین کې فرق کوونکی. نو عمر صاحب ته فاروق ځکه وی چې د ایمان راوړلو د وجې نه د حق او د باطل په مابین کې فرق واضحه او ظاهره شو. پته ولګېده چې د یو طرف ته د مسلمانان چې د الله رب العزت عبادت کوي، صرف یو الله رب العزت ته سجده کوي، دا په حق دي، او د بل طرف ته د مشرکان چې بوتانو ته سجده کوي، د بوتانو په نوم باندې قرباني کوي، دا په باطل باندې دي. نو د حق او د باطل په مابین کې امتیاز راغی، ظهور راغی. نو حضرت عمر صاحب ته د فاروق لقب ورکړی شو. بعض روایتو کې راځي چې کله عمر صاحب ایمان راوړو نو اول د ابو جهل کور ته لاړه، دروازې ووهله. ابو جهل راووته، څه ګوري چې عمر ولاړ دی، مرحبا ورته وویې، ډېر خوشحاله شو. پته خو ورته نه وه چې ایمان یې راوړی دی. ابو جهل ورته وویې عمره څه دپاره راغلی؟
عمر ورته وی دې لپاره راغلم چې تا ته خبر درکم چې زه مسلمان شم ما په محمد علیه السلام باندې ایمان راوړو ابو جهل چې دا خبره واورېده دروازې به ځان پسې بند کړله او د عمر صاحب په دې سره نیت ده چې د ایمان او د خپل اسلام خبر اول د اسلام غټ دشمن ته ورکم عمر صاحب ایمان راوړو په دغه دور کې چې چا ایمان راوړو نه به خپل ایمان پټ ساته ایمان چا ښکاره کولی نه شو د مشرکین د مکه د خطرې د وجې نه عمر صاحب چې ایمان راوړو نو عمر وفرمایل چې ایمان د پټولو سیز نه دی ایمان د ښکاره کولو سیز دی اوس د عمر صاحب خیال دا دی که زه کور په کور کوڅه په کوڅه ګرځم او هر چاته یم چې ما ایمان راوړو دا خو ډېر ګران کار دی په مکه مکرمه کې به یو داسې کس وګورم چې د هغه په خوله کې خبره نه ټینګېږي هغه ته چې خبره وکړي نو هغه یې فورا خورئ نو په مکه مکرمه کې یو کس و د هغه جمیل بن معمر نوم و هغه به چې خبره واورېده نو هغه خبره ځان سره نشي ټینګولی په اقه ساعت به یې خوروله دې د جمیل بن معمر خواته لاړه ورته وفرمایل تا ته پته لګي چې زه مسلمان شوی یم او د محمد علیه السلام په دین کې داخل شوی یم جمیل چې دا خبره واورېده بلې خبرې ته یې غوږ نه دی ایښودی څادر یې ځان پسې راښکه مسجد حرام طرف ته یې منډه کړه هلته د قریشو سرداران ناست او په اوچت آواز باندې ووی چې ای خلکو واورئ عمر ثابت شوی دی عمر خپل دین پرېښودو عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې د منډه کړه او روان شو نو زه مو پسې شاته روان شو د به چغې والې چې عمر ثابت شوی دی عمر بددینه شوی دی نو ما به ورته وی چې نه زه ثابت شوی نه یم ما خو اسلام راوړو ما حق دین قبول کو ما د دې خبرې ګواهي ورکړه چې لا اله الا الله محمد عبده ورسوله د الله نه علاوه بل څوک د عبادت لایق نشته محمد د الله بنده دی محمد د الله رسول دی ما د دې خبرې ګواهي ورکړه ما ایله اوس حق دین قبول کو زه بددینه شوی نه یم کله چې ما دا ووی او هغه ځای کې ناستو خلکو زما دا خبره واورېده نو ټول په ما باندې راغونډ شو او زما وخل یې شروع کړل لږ یو ځای وخلمه چې په دې کې زما ماما هغه طرف ته راغی دا ماما څوک دی په دې کې د مورخینو حضراتو اقوال مختلف دي څوک وایي چې ابو جهل دی څوک وایي چې عاص بن وائل دی مختلف اقوال پکې دي به هر حال د خاندان یو کسو هغه راغی تپوس وکړو چې دا څه چل دی دا کسان په چا راغونډ شوي دي نو چا ورته ووایي چې عمر ثابت شوی دی بددینه شوی دی خلک یې وخي نو دې سړي ورته ووایي چې دې کې څه خبره ده د هر انسان خپل اختیار دی که یو کس ځان دپاره یو دین خوښه که او اختیار که نو ستاسو پکې سویمه ده چې تاسو اوس په هغې کې خلل واقع کیږي او د عمر ته تکلیف ورکوي او ستاسو څه ګمان دی چې تاسو به د بنو عدي سړی وخی او بنو عدي به ستاسو نه تپوس نه کوي تاسو به بنو عدي همداسې پرېږدي تاسو په عمر باندې لګیایي وخی به او موږ به همدارنګې ګورو دې حتیم ته لاړه او آواز یې وکړو چې ما عمر ته پناه ورکړله زما د پناه نه وروستو بیا د چا حق نه جوړېږي چې دله ګزار ورکړي کله چې د ورته پناه ورکړه نو خلکو عمر پرېښودو او منتشر شو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې د دې نه وروستو بیا همدغه سلسله شروع وه کله به زه چا وخلم او کله به ما خلک وخل خو د اسلام نوم ما په جهر سره اخیستی دی اسلام ما پرېښود نه دی په اسلام باندې ما عمل کړی دی او اسلام ته مې خلک رابللی دي دا د شپږم کال د نبوت واقعه وه حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ هم ایمان راوړو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ هم ایمان راوړو قریش یو طرف ته د حضرت حمزه او د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په ایمان وړلو باندې ډیر زیات خفه و مړې ماته شوله بل طرف ته
حبشو ته چې کوم مسلمانان تلیو او دوی پسې کسان ولېږل څه هدایا او څه رشوتونه باچا ته پیش کړل. هغه رشوت هغه هدایا باچا واپس کړل او مسلمانانو هلته ښه د امن او د سکون زندگی شروع کړله. قریش ډېر سخت پریشانه دي، ډېر سخت خفه دي چې حمزه او عمر هم ایمان راوړو. په ډېر تعداد کې مسلمانان حبشو ته لاړل، هلته ښه د امن او د سکون زندگی تیروي او ورځ په ورځ د مسلمانانو تعداد زیاتیږي. مونږ چې څه کول هغه مو وکړل خو څه فایده ونه شوله. د قریشو ټول قبایل په خپلو کې راجمع شو او په خپلو کې یو معاهده وکړله او هغه معاهدې ته تحریري شکل ورکه. په هغه معاهده کې یو څو شقونه دي چې تر څو پورې د قریشو نبی علیه السلام قتل کړي نی یا مونږ ته د قتل کولو لپاره حواله کړي نی، نو مونږ به د یو څو خبرو پاسداري کوو، د دې به خیال ساتو. لومړنۍ خبره ده چې د بنو هاشم په خاندان کې به څوک واده نه کوي، نه به څوک واده ورکوي او نه به دې څوک واده کوي. دویمه خبره ده چې د دې سره به اخیستل او خرڅول نه کیږي، نه به پې څوک یو څیز خرڅوي او نه به ترې نه څوک یو څیز اخلي. دویمه خبره ده چې څوک هم د دوی سره میل جول نه ساتي، خبرې اترې به ورسره نه کوي، سلام کلام به ورسره نه کوي، ملاقات به ورسره نه کوي. او څلورمه خبره ده چې د دې خواته به څوک د خوراک څښاک څیز نه وړي، خوراک څښاک څیز به څوک هم دوی نه ورکوي. دا یو څو خبرې دا په یو کاغذ باندې ولیکلې شولې. د ټولو قریشو په دې باندې اتفاق راغی. منصور بن عکرمه دا معاهده ولیکله، د قریشو ټولو سردارانو په دستخطونه وکړل او دا معاهده دا کاغذ په کعبه شریفه کې اویزان شو. د نبی علیه السلام د خاندان سره قطع تعلق وشو. صحیفه په کعبه شریفه کې اویزان ده شوله. یو طرف ته د مکې مکرمې سرداران دي او بل طرف ته نبی علیه السلام او د هغوی خاندان دی. د نبی علیه السلام په خاندان کې چې چا ایمان راوړو هغوی هم د نبی علیه السلام سره شو، او چې چا ایمان نو راوړي د خاندانی حمیت په بنیاد باندې هغوی هم د نبی علیه السلام سره شو. د نبی علیه السلام مرسته پرې نه خوده. د دې قطع تعلق د وجه نه ابو طالب سے مجبوراً نبی علیه السلام او د خاندان نور افراد یو ګاټۍ ته بوتل چای ته شعب ابي طالب ویل کیږي. په شعب ابي طالب کې نبی علیه السلام ابو طالب صاحب او د ټول خاندان افرادو پناه واغشتله. ابو لهب د خپل خاندان مرسته ونه کړه، د نبی علیه السلام ډېر غټ دشمن دی. په کار ښودله دا وه چې د خپل خاندان مرسته یې کړې وه، دی د خپل خاندان خلاف لاړه او د قریشو نورو سردارانو سره په څنګ کې کېناسته. اوس نبی علیه السلام د خپل خاندان سره په دې شعب ابي طالب کې زندگی تیری. د خوراک څښاک څه نشته دی، د رڼا انتظام نشته دی، هر طرف ته تیاره ده. نبی علیه السلام او ټول خاندان د قیدیان غوندې محصور دی، بند دی. 3 کالو پورې نبی علیه السلام د خپل خاندان سره دغلته زندگی تیره کړې ده. دا زمانه ډیره د مشقتونو او د تکلیفونو زمانه وه. د نبی علیه السلام په خاندان باندې ډیر زیات تکلیفونه او لګي او تندې تیرې شوي دي. شعب ابي طالب ته چې دی تلل ځان سره یې څه لږه غوندې توخه واخیستله، خو هغه لږ ورځو کې ختمه شوله.
اولګو او تندو ته نوبت راغی ماشومانو به د ډېرې اولګې او د تندې د وجې نه ژړل. قریشو به چې د ماشومانو دا ژړه اورېده خوشحالېدل به. نوبت دې ته راغی چې مسلمانانو به د کیکر د اونو په پاڼو باندې گزاره کوله. سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ فرمایي یو شپه ډېر زیات اوږې مې د خوراک سنو، خپه مې د یو لون سیس سره ولګېده، هغه مې راواخسته، په جمع مې کېښود او تیر مې که. اوسه پورې راته پته نه لګي چې دا څه شی و. بیا د دې اولګې او د تندې په زمانه کې به چې د بهر نه یو تجارتي قافله مکې مکرمې ته راله، نو ابولهب به پاسېده او اعلان به یې وکړو چې ای تاجرانو، یو کس به هم د نبی علیه السلام په صحابو باندې سیس ارزان په عام نرخ نه خرڅوي، ګران به خرڅوي او څو چنده به ګران خرڅوي، او که ستاسو تاوان شو ستاسو نقصان شو ذمه دار یې زیمه. صحابه به رالل چې تاجرانو نه څه واخلي، هغوی به ورته دومره نرخ وویلې چې هغه به د صحابو په وس کې نو واپس به لاړل. اولګه وه تنده وه. بیا چونکې د قریشو او د بنو هاشم په مابین کې په ډېرو اعتباراتو سره رشته داري وه، نو په قریشو کې بعضې رحمدله انسانان داسې وو چې هغوی به کله کله پټ پټ د خوراک څښاک سامان بنو هاشم ته وړو. د حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها یو وراره دی حکیم ابن حزام، د یو ځل ځان سره یو غلام که او څه غلۍ راواغېشتله، بنو هاشم له وړه ابو جهل لار کې ولیده. ابو جهل ورته ویل داسې کې بنو هاشم له غله وړې د معاهدې خلاف ورزي کې، زه خو تا غالۍ وړو ته نه پرېږدم، زه به تا رسوا کړمه. د دې په مابین کې خبرې اترې کېدې چې ابوالبختري اتفاقا راغی، تپوس یې کو څه چل دی؟ ابو جهل ورته ویل دی د معاهدې خلاف ورزي کوي. ابوالبختري ورته وویلې چې ستا په دې کې سویمه ده، د دې حکیم ابن حزام ترور خدیجه رضی الله تعالی عنها هغه په شعب ابي طالب کې ده، نو یو کس خپل ترور له د خوراک څښاک سامان وړي، ستا پکې سویمه ده، ستا ورسره څه کار دی؟ ته ولې مزاحمت کوې؟ ابو جهل غوسه شو، د ته بد رد ویلې، د سره خوا کې د اوښ یو هډوکی پروت و، هغه یې راواغېسته او ابو جهل یې په سر باندې ووه. دا د مشقتونو دور شروع دی. په قریشو کې یو سړی دی، د هغه نوم دی هشام بن عمر. د هغه ذهن ته دا خبره راله چې دا بنو هاشم پردي خلک خو نه دي، دا خو زمونږ رشته داران دي. یو طرف ته مونږ ښکلې ښکلې خوراکونه کوو، ښکلې لباس اچو، او زمونږ دا رشته داران بنو هاشم د مشقت او د سختۍ زندگی تیری، اولګې او تندې پې تیریږي. نو ده به کله کله داسې کار کو چې د شپې به په یو اوښ باندې غله بار کړله او هغه به شعب ابي طالب ته لیږله. بیا یو ځل دا هشام بن عمر د زهیر بن امیه سره ناستو او دا خبره ورته وکړله. زهیر بن امیه ورته وی چې دا زما هم رایه ده. بیا دې دا معتم ابن عدي سره ملو شو، هغه سره خبره وکړه، هم سره اتفاق وکړو. ابوالبختري ورسره هم اتفاق وکړو. 15 کسان متفق شو په دې خبره باندې چې د بنو هاشم سره ظلم کیږي. دی په خپلو کې مشوره وکړله. په مشوره کې دا خبره طی شوله چې سبا کله قریش راجمع شي نو موږ به دا خبره چیړو. سار شو، قریش راجمع شو. زهیر وی شروع به زه کومه. زهیر ویلې چې ای مکې والو، دا خو ډیره د افسوس او د بې غیرتۍ خبره ده چې موږ د ښه خوراکونه کوو، ښکلی لباس اچو، نکاحونه کوو، او زمونږ دا رشته داران بنو هاشم په دې اولګې او تندې تیریږي. د الله په ذات مې قسمي، کمه صحیفه او کم کاغذ کې چې موږ معاهده لیکلې ده هغه به زه نن شلوم. ابو جهل ورته وی نشي شلولی. بل کس را پاسېده، هغه وی قسم دې شلوبې. دی 15 کسانو کې ابوالبختري هم اتفاق وکړو، نورو ټولو اتفاق وکړو. ابو جهل وویلې چې دا د اوس خبره نه ده، دا د شپې خبره ده. تاسو په شپه کې اتفاق کړی دی، منصوبه بندیم کړی ده. دا خبرې اترې کېدې. ابو طالب صاحب ناست دی، چا خبر راوړو
چې نبی علیه السلام فرمایلی دي چې کومه صحیفه او کوم کاغذ تاسو لیکلی دی نو په هغې کې صرف د الله پاک نوم پاتې دی او باقي ټولو چینجو خوړلی دی د دغه کاغذ په ابتدا کې دی لیکلو بسمک اللهم صرف د الله پاک نوم پاتې دی او نو ټول چینجو خوړلی دی ابو طالب قریشو ته ویلي چې زما وراره محمد علیه السلام یو خبر راوړی دی او هغه دروغجن نشي کېدی هغه په شعب ابي طالب کې دی او د هغه ځای نه ما ته خبر راولېږه چې کوم کاغذ دی لیکلی دی په هغې کې صرف یو د الله نوم پاتې دی نو ټول چینجو خوړلی دی راځئ چې فیصله هم په دې باندې وکړو که محمد علیه السلام رښتینی وي او رښتیا ویلي وي نو دا کومه معاهده چې تاسو کړې ده دا به ختمه شي او که نه هغه دروغ ویلي نو بیا تاسو ته حواله کړم تاسو بیا قتل کړئ ابو طالب ته خلکو ویلي چې تا خو ډېره د انصاف خبره وکړله هغې لاړل هغه عهدنامې راوغوښته چې ویې کتل په هغې کې صرف د الله نوم پاتې او نور ټول چینجو خوړلی دا خبره چې قریشو ولیدله نو ډېر زیات شرمنده شو او الله رب العزت نبی علیه السلام او د هغوی خاندان د دې سخت قید او د حصار نه محفوظ کو د دوی سره چې کوم معاهده شوې وه ختم شوله مسلمانان خپلو ځایونو ته واپس رالل دا د شعب ابي طالب واقعه وه په دې ځای کې زمونږ د پروګرام ټیم اختتام ته ورسېده خپل رول کفیل احمد حقانی ته ورکړئ اجازت السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته